یعنی دا قرآن نا ثابت نئی کم عمل بانی مہر دا محمد رسول اللہ دا سنت و دا حدیث نئی دا قرآن خلافی دا نبی دا سنت خلافی اگا عمل بالکل اللہ تا قبول ندے اجالی عمل دیکھا ای عمل بانی شے نمیلاوی نو توجہ ما طرف تاو کئی بعض خلق خپل پٹے بالکل خالی پریخے دے منز نہ کئی روجن نیسی حج نہ کئی زکاتو ننور کئی عقیدہ دا شرک دا او دا تمد چمزو اللہ سا مخامخ کے گا دا سڑے توانی دے او کنا دے توانی دے کنا زکا چے پٹے خالی دے اسی او سڑے دے عملی کڑے دے چے دین اخلاص شکنا نو شیطان سر گور بل جالم دے یو سڑے دے چے محنتی کڑے دے زانے کڑولے دے کوششی کڑے دے لیکن عمل للہ نہ دے یا عمل پا طریقہ دا محمد رسول اللہ نہ دے بیاؤم دے پتاوان کے دے زکا چے دا عمل اللہ تا قبولا نہ دے دا عمل دا پارم دو شرطری شیطان غٹ ظالم دے سوک عمل تا نپری دی او که سوک عمل کی نو شیطانو لدا عمل دا شریعت نا خلاف کی بدعاتو کے مبتلا کی رسمونو کے مبتلا کی دو خبرو لحاظ انتہائی ضروری دے عوامرونو دا غور سرور خبر آخری کو خلق وضاحت بے کو صرف دو خبرو لحاظ پا عمل کی انتہائی ضروری دے سو خبرو یو للہیت چے کم عمل کوائے صرف دا چا دا پارا بئی دا اللہ دا رضا دا پارا کہ ہر سمر بہتر عملی اچت عملی خو چکلا دا اللہ رضا نہیں بیاوم اللہ پاک تا قبول نہ دے او مثال وورا حدیث کے راضی اول جہنم کی چی غرزی گی نو دا بدری کسان غرزی گی عالم بئی سخی بئی او مجاہد بئی تو دین اچت خلق کو دنیا کی نشتہ دے کنا عالم تب اللہ پاک کوئی چی مولانا سے ما تال علم درکڑو قرآن میں ستاپ سینہ کے خو دے ہو دا نبی حدیث میں ستاپ سینہ کے خو دے ہو تمہیں پا دین بانے پوا کڑے وے نو تا زمان دا دین سے خدمت کڑے دے دے بوئی اللہ درسونا میں کڑی دی بیانونا میں کڑی دی مدرسی میں جوڑی کڑی دی وعظونا و تقریرونا میں کڑی دی اللہ پاک چکل پا کے اخلاص نو اللہ بوئی بندہ ما تا خوبتا دا کنام چیز انسان لعمل بانے بدل نوارکوم دا غپنیتو پا ارادے بدلے ورکوم تا دا علم ما دا پارنو کڑے تا دا علم زما دا پارنو خودلے تا ویلیو چی خلقوی چی دیر خیستا مولی سے وہ دیر خیستا قاری سیب دے اغستا مقصدو اغا زندبادو مردباد دیر تا تا خلقو ویلی دی نن ثواب ماسر نشتا دیکھا زا مجاہد تبوئی چے مجاہدان تا زما د پار سکڑیو تالا خو ما خیستا بدن در کڑو طاقت و زوانی در کڑیو دے بوئی اللہ ما خو خپل زان ستا د دین د پار قربان کڑو ستا پلارے کی میں جہاد کو او بیا ستا پلارے کی شہید شوما خپل زان میں ستا د دین د پار قربان کڑے دے اللہ وی بے شک چی زان خود وجل دے خو زما د پار نہ دے تا دے دا پارا ویلیو چی خلقوی چی دیر بہادر دے دیر زڑور دے نن داغی نا بدلی غوارا دیرو خلقو ویلیو چی دیر نر سڑو دیر بہادر سڑو یو خبر واو رئی ستا پڑکی دا نرازی خلق دے زرحاستا سپتو نا کئی داس نقصان نہ دے بیا زوی جہنم تھا سخی تبوئی چی تالما مال در کڑو دولت میں در کڑو نو تازما دا پارا سکڑی دی دے بوئی اللہ ما خو یوزم ندے پریخے مگر پئی کی مستا رضا دا پارا مالونا لگولی دی اللہ اللہ جماعتونا میں جوڑ کڑی دی مدرسی میں جوڑی کڑی دی غریبانانو سر ممرست امدادونا ام کڑی دی اللہ پاک خونیت بانے پیسہ لی کئی اللہ بوئی بند دیل دی ندی کڑی چیز در نرزا شما دنمو در یا کاری دا پارا دی کڑی دی دیرو خلقو تا تسخی ویلیو بس زاغی نبدلے غوارا اول جہنم با پدے گرمی گی توجہ دا سمر اوچت عملو نو اس حالان کے علم نہ بلوی عبادت نشتہ دے دا جہاد نہ بلوی عبادت نشتہ دے اللہ اکبر او دا سخا نہ بلوی خیرات نہیں لیکن چکل دا اللہ دا پارا نہیں لار ثواب ختم کل دا اللہ دا پارا
نو عالم تبا اللہ وی چه عالما خلق خوب جنت تزی یو کزی تیواز مزا ادریگا تو خوب عاصم جنت تزی تد دی خپلو دوستانو ملگرو شپارسم کوام ستا د وجب دیم ز جنت تلیگم دا چکل للہ اللہ دی من کی اخلاص پیدا کی دی وجہ نا مسئلہ واوری من سمر بہتر عمل خیرات سمر بہتر عمل روجہ سمر بہتر عمل دا چه دا اللہ دا پارئی نو بل بہتر عبادت تیوایا نشتا دے خو چکل ریاکاری پکرالانو بیا اللہ نقبلئی تا حدیث وورا نبی علیہ السلام فرمائی من صلی یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا او کما قال سوک چی مزددید پارا کئی چی خلق و تزان خی اللہ وی ما سر ثواب نشتا دے د شرکو کا سوک چی خیرات د دید پارا کئی چی خلق و تزان خی ثوابی نشتے شرکو کا سوک چی روجہ د دید پارا نسی چی خلق و تزان خی ثوابی نشتے بلکہ شرکو کا تاسو نه تپوس کو مریا توی شرک اصغر پر شرک بانے ثواب میں لاویگی کا عذاب میں لاویگی عذاب میں لاویگی د پاره دا منز روجا او دا صد خیرات او صدقه دا عذاب سبب شو زکه چې للہیت نہیں او اللہ اعلان کی قرآن کی قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ اے نبی اعلانو کا یقیناً زما مزا او زما قربانی ذکر د مزدے مراد تمام د بدن عبادتون دی ذکر د قربانی دے مراد تمام د مال عبادتون دی اوائے چی یقیناً زما بدنی سمر عبادتون چی دی او زما مالی سمر عبادتون چی دی زما جن چی دے او زما مرگ چی دے للہ رب العالمین دا بخالص دا اللہ دا پارئی آغا اللہ چی دا تمام عالم پالن کے دے یادش و خبرہ یو شر دیواورید چی کم عمل کوئے صرف دا چا دا پارا بکوئے وائے چا دا پارا صرف دا اللہ دا پارا مخلوق رضا با مقصد نہیں بلکہ رضا با دا خالق مقصدی چی اغران رضا شی کم عمل چی دا اللہ دا پارئی لگ عمل دے دیر ثواب ملاویگی دیری بدلی ملاویگی اللہ اللہ اگا وہ کسان چی اللہ بے پا قیامت کی دا عرش دا سوری دا لاندے ودرئی پای کی یو دو کسان واوري یو هغه سړی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې ورجل تصدق بيمينه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه د الله نبی وای هغه سړی بل د عرش د سوري د لاندې ودرای چې یو سړی په خلاص باندې خیرات او صدقه ورکړه حتی لا تعلم شماله تردی چی دا غس لاس تا پتون لگی دا چی دی خلاص سش خیرات کردی دی اینی دشپی یاد پت خیراتی او که خلقو تیزان او نخودا نو دا عمل بالا قبول کی او دی بدارش دا سوری دلان دی ودری وجه صد زکر چی دا عمل للہ دی ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ من اغا سڑے با اللہ دا عرش دا سوری دا لاندے ودرئی چی یک آواز دے او اللہ رب العزت رایات کا او دا اللہ دا یری دسترگو نوخ کے روان شوے چیز سو کم نہیں ہو دے جاڑی اللہ تنو دا اخلاص دے کنا دے نو دا سڑے اللہ بد قیامت پر از دا عرش دا سوری دا لاندے ودرئی اللہ رب العزت دے پمن کے اخلاص پیدا کی للہیت پیدا کی دا مخلوق شاہ تکے اللہ مخی تکے مین چا سارا کوئے نو صرف دا چا دا پارا اللہ یار حدیث وورا چلو من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان چاچی مین اکڑا اگا مینم دا اللہ دا رضا دا پاروا
چانه نفرت وکړو هغه نفرت هم د الله د رضا دپاره د کافر نه ولې زموږ نفرت دی ځکه چې د الله د دین دشمن دی که نه الله شیطان نه ولې زموږ نفرت دی ځکه چې د الله د دین دشمن دی مشرک نه ولې زموږ نفرت دی ځکه چې دا د الله د دین دشمن دی مبتدی نه ولې زموږ نفرت دی ځکه چې مبتدی د سنت د محمد رسول الله دشمن دی وابغض لله واطاع لله او چې څه شی ورکو نو هغه هم د پاره د رضا د الله ومنع لله او د چانه څه شی منې کو نو هغه هم د دې د پاره چې د سره امداد نه کوما ځکه دې د ګناهکار په کوي الله به ناراضه شي فقد استكمل الايمان په تحقیق سره د انسان خپل ایمان کامل ک الله دې زمون کمال ایمان نصیب کړي نو یو خبر یاد او ساتئ د هر عمل د پاره ضروری شرط څه شی دی وایا اخلاص څه شی اخلاص دویم ضروری شی چې هغه ضروری دی هغه د اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انتہائی پمینه کې انتہائی خلوص سره کې عاجزی سره کې لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه باندې نه کې نو بیا هم نه قبلیږي توجه ده زتانه تپوس کوم توجه کا دا اوس تماس په خین مزرا روان دي سوره کته تاسو فرض کوي صرف فرض سلور نه سوا خو نه کوي کنه یو کس راشي وای چې مړه دا ټول خلق سلور کوي او زه خو وایم چې ځا الله ته ډیر ځان نږدې کوم زب پنځه رکعاته وکما اخلاص دومره سوا دی چې د ډېرې مینې نه پنځه کوي نو ستاسو خیال دی دې سړي له به ثواب کېږي که عذاب به ورته میلاویږي ثواب ورته میلاو شو که ګناهګار شو عجیبه خبره ده اخلاص سوا دی او ولاړ د عبادت ته منځ ته او ګناهګاریږي ګناهګار ځکه شو چې دی د نبي د طریقې نه خلاف شو د ډیر متقی شي ډیر پرهیزګار شي ډیر تهجد گزار شي ډیر مزګزار شي لیکن د نبی علیہ السلام نه مخکې کېدی نشي توجه ده حدیث کې راځي څه خلک راله او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو نه تپوسونه وکړل چې د الله نبی څنګه عبادت کوي هغه بیبیانو ورته تفصیل بیان کړ چې داسې عبادت کوي فلما اخبروا بها كأنهم تقالوها کله چې هغه خبر کړي شو د نبی د عبادت نه گویا چې هغه عبادت هغه کم وګڼه هغه ویل مونږ ویل چې د الله نبی خو به دومره عبادتونه کوي چې مونږ به کولای نشو اخو لګ دی خو بیا وایي چې نبی خو ځکه لګ عبادت کوي چې مړه هغه نه خو د سره ګناه شوی نه دی مخکنی و رستونی ټول گناهونه الله معافي کړې ده کوي نو معافي به وشته نو خبره ختمه مونږ خو ګناهګار یو نبی خو جنتی دی زمونږ څه پته لګي مونږ به ډېر کوشش کوو نو دا درې ملګري یو بل سره روان دي دا یو ملګری دی بل ته وایي چې لکه د نن نه بعد زما اعلان واورئ اما انا فاصلي الليل ابدا ولا افطر زبا چې دینو همیشه ټوله شپه فاصلي الليل ابدا ولا ارقد ټوله شپه منځونه کوما هر شپه تهجد کوما او ټوله شپه به کوما روزانه به کوما او کله به پکې بالکل خوب نه کوما چې ډیر اجر راته ملاو شي لیکن زمونږ د نبی دا طریقه نه ده چې د ماښام نه ودرېږه او تر سهاره ټوله شپه منځونه کوه دا د نبی طریقه ده نه ده خو دې ویلې چې زه لږ ډېر عبادت وکړم که نه نو بالکل خوب یې په ځان بند کړ دا بل ملګری ورته وایي اما انا فاصوم النهار ابدا ولا افطر زما به دا کاري چې هر ورځ به زما روژې څومره چې مې زندګي ده چرته به پکې کوجه کوم نه نفلی به زما روزانه روژې پرځي خو هسې مې که نه نفلی به زما ټول کال سر روژې بس هره ورځ بالکل چوټي به پکې نه کوم زمونږ نبي داسې مسلسل روژې هم نه دي نیولي هغه درې ملګری ورته وایي چې هلکه دا خو رانه تاسو د عبادتونه قابو کړل وی اما انا فاعتزل النساء فلا اتزوج ابدا زچ ایمان زبا د زنانو نه ځان ډډې تکم
بالکل وعده بنکوما شپه ورځ به د الله په عبادت کې لګیا یم چې ډېر عبادتونه وکما ځکه واده سره خو بیا ډېر رکاوټونه راځي نبی علیہ السلام بیبیانو دا خبرې واورېدې کله چې نبی علیہ السلام کور ته راغی نو زنانه ورته قصه وکړه دغه شانه خلک راغلي وو داسې داسې خبرې وکړې نبی علیہ السلام رحمت للعالمین دا نه وایي چې دا خو ډېر غټ بزرګان راغلي وو او دی له خو به الله ته واړه جنتونه ورکړي یاره دا خو زما په امت کې ډېر اوچت خلک دی که دا موږ ویل موږ به داسې ویله که به هم نه ویله دا خو ډېر پاک خلک دی ګوره د الله نبي پوه شو چې د خلکو زما د طریقې خلاف وکړه دی هسې ځان ستړی کوي په منډه منډه را روان دی لاره کې هغه سړي روان دي هغې ته وایي انتم الذین قلتم کذا و کذا الک هغه خلک تاسو یې چې وختي زمونږ ځای ته راغلي وئ او هلته هم داسې داسې خبرې کړې وې نو هغې خو وایي چې زه به زمونږ ډېر تعریف وکړي که نه هغې وایي او یا د الله نبي هغه منګه یو د الله نبي ورته وایي اما والله انی لاخشاکم لله واتقاکم له خبردار زماره په الله قسمی چې تاسو دومره د الله نه یریږئ لکه څومره چې زه یریږم او تاسو دومره پرهیزګاره نه یئ لکه څومره چې زه متقي او پرهیزګاره یم لیکن زما طریقه دا ده چې زه ټوله شپه منځونه نه کوم اصلي وارقدو واصوم وافطرو زه کله کله روژه هم نیسم اوده کېږم هم او کله د شپې خوبونه هم کوم ویمه کله د شپې ولاړه کوم او کله خوب کوم ټوله شپه چې دی نو ولاړه نه کوم او نه ټوله شپه خوب وي کله د شپې ودرېږم کله اوده کېږم او د ورځې مې کله روژه کله مې کوجه مسلسل روژې هم نه نیسم واتزوج النساء او زه د بیبیانو سره نکاحونه هم کوم دا زما طریقې دي او زما سنت دي فمن رغب عن سنتي فليس مني چا چې زما د سنت نه اعراض وکړو نو زما ملګری نه دی ګوره د الله نبي ورته ویل دا طریقه مه کوئ دا شروع کوئ مونځې وله راکم کړو روژې راکمې کړې بل ته یې واده کوه ثواب په څه کې دی په اتباع النبي کې دی الاقتصاد فی سنت خیر من الاجتهاد فی بدعت یو شی د شریعت نه نه ثابت پای کې ځان ستړی کې هغې نه دا ښه ده چې لږ عمل وکړه خو د سنت مطابق یې وکړه پوه شوې په خبره د بخاري حدیث دی واوره صحابي دی ابو اسرائیل رضی الله تعالی عنه د جمعې ورځ وه د الله نبي منبر باندې خطبه وایي بار په سور نور باندې یو سړی ولاړ دی د عربو ګرمي خو اوس هم چې څوک لاړ شي نو پته به ورته لګي او چې بیا هغه زمانه کې چې نه بجلي وه او نه بل څه سیسټم و نه څه سوری و داسې دا سړی په سور نور باندې د غرمې په ټایم کې د جمعې د مانځه په ټایم کې بهر په نور ولاړ دی نبی علیہ السلام دا څوک دی وایي جي دا ابو اسرائیل دی رضی الله عنه ولې دا په نور ولې ولاړ دی توجه وکړئ اخري حدیث دی د بخاري شریف و یا رسول الله د یو نظر منلی دی منښت یې منلی ده چې زه به الله رضا کوم نو څنګه نن به زما روژې یو دویم دا دی چې زه به چا سره خبرې هم نه کوم دریم دا چې کینم به هم نه سوري ته نو لکه دا خو عجیبه خبره ده چې سړی روژه ومي او ټوله ورځ په ولاړم تیری کینی هم نه په سرو غرمو یې تیری نو دا خو ډېره ګرانه ده خبرې هم نه کوي نبی علیہ السلام ورته ورشئ ده ته ووایئ چې روژه دا د شریعت نه ثابته ده د روژې نظر د صحیح دی روژه تر ماښامه ونیسه او په غرمو ځان سزولو کې ثواب نشته تش په ودرودلو کې ثواب نشته په خبرو بندولو کې ثواب نشته راځه دې سوري ته په ارام باندې کښېنه هغه نورې خبرې تې کټ کړې که دا موږ نو موږ دا ډېر غټ بزرګ دی ځکه چې روژه یم و ټوله ورځ یې ګوره سور نور ته ځان وسوځو خبره مې دا کوله چې نجات او کامیابی په اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ده لږ عمل وکړه د سنت موافق هغه بهتر دی د هغې ډېر عمل نه چې هغه د سنت خلاف وي حذیفه رضی الله عنه فرمایي کل عبادت لم يتعبدها اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فلا تعبدوها کم عبادت چې د نبی صحابو نه دی کړی هغه تاسو مه کوئ ولی که دا وی د نبی صحابو به کړی وی که نه هغه خلک کامیاب و که نه کامیاب جنتیان و که نه جنتیان چې کم عبادت هغه یې ونه که نو په موږ د کم ځای نه وحي راله چې موږ یې کوو د دې دپاره
دا دو خبرې ضروری دي، یو للهیت او دیم اتباع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او د دین زده کړه هغه به زده کیږي د قرآن نه. الله وی وان هذا صراطی مستقیما، یقینا دا قرآن عظیم زمانه غلار د په دې پسې روان شي. ورونو قرآن به زده کوو که به نه زده کوو؟ شیطان زمونږ دشمن دی، هغه موږ د دې لارې نه اړولی یو. نن موږ ته قرآن مشکل ښکاره کړی، د انګریز ژبه راځي، د نورو خلکو ژبې راځي، ریاضي راځي، حسابونه راځي، چې نه راځي نو قرآن نه راځي. راځئ هغه زمونږ د دنیا دپاره ده او دا زمونږ د آخرت دپاره ده. دا دنیا یقیني نه ده او دا دنیا همیشه نه ده او د آخرت زندگی د نه ختمېدو والا ده چې دې دنیا له دومره محنت وکړو څومره چې دلته ژوند دی، او د هغې دپاره دومره محنت وکړو څومره چې هلته ژوند دی. انشاءالله کوشش به کوو که به نه کوو. او دا د ماشومانو کتاب ونه ګڼئ چې صرف ماشومان به زده کوي، مشران هم دې ته کښېنئ، مشران هم دې له وخت ورکوئ. زمونږ چې تر څو په بدن کې ساه د دومره موږ سره وخت شته، دا ریټایر کېدل به د حکومت نه کېږي چې د شپېتو نه واوړې نو بیا ریټایر یې. د الله په قانون کې چې ژوندی نو دا به وې او دا به کې واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. که چا نه دی ویلی اوس نه د قرآن شروع کی، انشاءالله یو ورځ به داسې راشي چې د هغه به هم ختم وي. او که چا په ناظره ویلی په ترجمه شروع کوي، علم زده کوي، د هغې په رڼا باندې بیا عمل کوئ. که دغه شانه عمل کوو کیدای شي چې خرابي غلطي. د علماو نه تپوس کوئ د یو عمل دلیل ته غواړئ، بیا د هغې نه پس هغه عمل کوئ. په لږ عمل به الله ډېر اجر راکوي. الله رب العزت دې د صحیح عمل توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا